إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دلته سوا شپږ څلوېښتم نمبر حدیث شریف دی. پرونی حدیث دی. ادې کې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو اوږد خوب بیانې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام با هر سحر د مانځه نه بعد قوم ته مخ مبارک راوړل. پښتنه به ته وکړه چا بیګا خوب لیدلی دی. که چا به خوب لیدلی و نبی علیہ السلام ته به بیان کو. نبی علیہ السلام به ورته د هغې تعبیر ورکړو. ورځونه یو ورځ وه چې سحر مانځه نه بعد د معمول مطابق مخ مبارک راوړلو قوم ته. نو خپل یو خوب بیانول شروع کړ چې بیګا شپه خوب کې یو دوه تنان راله. ما ته ویل راځه. نبی علیہ السلام فرمایي زه ورسره روان شوم. د دواړو سره مونږ مزل کولو. تلو مخې له مونږ له داسې یو سړی رالو چې هغه پروت و، ملاست و. بل کسې سر ته ولاړو، یو غټ کاڼی ورسره و. هغه به یې د ده دې کپرې له راخلاص کو. دا کپره یې وله دانه وانه کړه او کاڼی ورغړېدو. لرې لاړو، دا تن لاړو هغه کاڼي پسې چې راویخلي، چې واپس دې سړي له راځي چې هغه کپره دانه وانه شوي وه د هغه سر او کپره بیا سمه شوې ده. دغه شان بیا وله هغه کاڼی راخلاص کی، سر وله چټني کی. هماغه شان ورسره وکړي څنګه چې ورسره اول کړي. نبی علیہ السلام فرمایي ما خوب کې د ملګرو ته وویل چې حیرانتیا ده دا دوه تنان څوک دي. نو ما ته خوب کې دواړو ملګرو وویل چې ځه مخکې ځه. روان شو. تلو مخې له یو بل سړی رالو، ستونی استخ پروت و او بل یو کس سره د اوسپنې انبور لاس کې دی. د مخ د یو اړخ ته وله رالو، پیلی وله دا وخت کې وشلولو، سټه پورې وله ورسول او بیا یې د سپېږمه کې ورته هغه انبور واچولو، د اوسپنې اراخ کو. سپېږمه هم وله دومره وشلوله چې تر سټه پورې وله ورسوله. بیا یې وله د سترګې ته واچولو هغه انبور او سترګې هم وله وشلوله تر سټه پورې وله بوتله. مطلب دا دی د یو مخ کې وله 3 لارې جوړې کړي. بیا هغه بل اړخ ته ور واوړېدو چې د بل مخ سره هم وله داسې وکړي چې څې وله د اولني مخ سره کړي دي. خو هغه دویم مخ نه چې کله فارغېږي هغې کې چې دا 3 کندې په انبور کوي، نو هغه اولنی اړخ یې بیا روغ شوی. نو بیا وله د اولني مخ ته راوړي چې اولنی مخ وله بیا کندې کوي، بیا د بل مخ ته چې وروړي هغه سم شوی. سی به دغه شان عمل ورسره کوي. وینا کې خو ډېره اسانه ده، اورېدو کې هم اسانه ده چې سړی ورته ودي په وینا کې هم او په اورېدو کې هم. هېڅ په خوند به پوه نه شي چې څه کیسه ده. خدای د داسې حال نه وساتي. دا دعا کوئ.
اوس برستو دا بیا د دې تفصیل بیانېږي چې دا کم عمل والا دي او که بیا هم ورته لږ سوچ سره پام وکړو نو دغه عمل کې زه او ته ټول ګیر یو چې فکر را سره پیدا شي ما وی تاسو کو چې حیرانتیا دا دوه تنان څوک دي ما ته ویل امرګرو راته ویل چې مخکې روان شو نبی علیہ السلام خپل صحابه ته د شپې لیدل شوی خوب سحر مون نه بعد بیانې وی بیا مونږه خوب کې یو تنور باندې ورلو نو هغه تنور کې چغې وی کوکاری وی بغاری وی چې مونږ دا سر ورچت کو ناغي کې سړیو سخزیو بربندو او هغه باندې با د لاندې طرف نه لمبراله چې لمبه به پراله نو د اور لمبه خوري رب دی ګرو دا خو د جهنم د اور لمبي دي ښا د لاندې طرف نه به سېزل دا شرمګاهونه به ولا او سېزل د لاندې طرف نه نو دی بکړی کې چې لمبه به پراله بغاری به کې ورانه چغې به شروع نبی علیہ السلام فرمای ما خوب کې د دواړو مرګرو نه تاسو کو چې دا کم خلق دي د اور تنور کې پراته دي او لمبي په راځي او شرمګاهونه ولا سيزي ما ته مرګرو ویل چې مخ کې زلاوري غنور منظرونه قتل شته دي تلو یو نهر باندې ورلو نهر باندې او هغه نهر کې د ویني پشان سروینا ورکی بایدا سروینا دا وینا کې یو سړی لامبو وای یو لامبوزن ورکی لامبو وای د نهر کې بل سړی ورته په غاړه باندې ولاړ دی په غاړه باندې چې ولاړ دی نو هغه سره ډیر کانکر دي کانی دي ځان سره کانی راخستی دي دا د ویني په نهر کې دا لامبوزن چې کله لامبو وهي او د غاړې ترازی نو هغه غاړې ته کس چې دی هغه سره کانی دي هغه دله په زور داخله کولو کې او کانې وروټومبي په خوله کې ورته په زور کانې وروټومبي بیا لاړ شي لامبو وهي چا د ویني هغه نهر کې کله د ساسه مډوب شي او د وته کوشش کوي غاړې تراشي غاړې ته ورته دغه کس ولاړي راټینګ کې او خلا ولا کولو کې او بیا ولا پدور په خلا کې کانې ورکې نو د هغه د درد نه بیا غویني ته واپس شي پاغي کې لامبوګانی وای او چې بیا غاړې ترازي دی ولا بیا خلا کې کانې ورټومبي بار ته نه پریدي زه حیران شوم ما خپل مرګرو ته ویل نبی علیہ السلام فرمایي چې دا دوه کتانان څوک دی ما ته ویل چې مخ کې ځا لا تا الله پاک نور منظرونم خی روان شو چې تلو نو مون یو داسې کس باندې ورلو چې ډیر خوفناک شکلو ډیر خوفناک شکلو او دا کس چې د سره غیر چا پیر اور بل دی اور ور سره بل دی نو ما پښتنو کا چې دا سوق دی ما ته ویل چې مخ کې ځا نو دینه بعد مونږ لاړو نبی له سلام فرمای تر دې زه پورې پرونه حدیث بیان شوی فانطلقنا فاتینا غلا روضه معتمه فيها من كل نور الربيع نبی علیہ السلام فرمای مونږه یو باغچه باندې ورلو دینه بعد یو باغ باندې ورلو هغه کې خې ډېرې ونې لګېدلې وې او د موسم بهار منظر ورکی هر طرف تشنش نبوټي او خسته ګلونه او خوشبوياني واذا بين ظهري الروضه رجل طويل تخکل باغچې په میانس کې یو لوړ دنګ انسان ولاړ دی
لا اکاد ارى راسه طولا في السماء دمر لوړ دنګ دی چې دا سر اسمان سره خبرې کوي دومره لوړ دنګ دی واذا حول الرجل من اكثر ولدان او دغه لوړ دنګ سړی سره چې په دې خپل بارو بهار باغچه کې ولاړ دی د غیر چاپیرا خډیر ماشومان دي اکثر ولدان رایتهم قد دمر ډیر واړه ما چرته نو لیدلی چې څومره د دې لوړ دنګ انسان سره ولاړ خوب دی قلت ما هذا ما ویل دا سدي دا لوړ دنګ انسان څوک دی دا باغچه څه شی دی او دا واړه څوک دی وما هؤلاء قال لي ما تا د خوب مرګرو ویل انطلق زیجی نبی علیہ السلام فرمایا غ مرګری د خوب راته وای چې مخ کې زی فانطلقنا نو مونږ روان شو امونګه د درس مرګری یو کده خوب ها صحیح ده بیا مونږه روان شو فاتینا الى دوحه عظیمه یولوی ونی لورلو مخل رالا یولوی ون رالا دیر هم حدیث ته مخکې به موریدلی یا نه نو سی په وی خواری یولوی ون مخل رالا سرال لوی ون لم ارى دوحه قط اعظم منها دمر لوی ون نبی علیہ السلام فرمای ما چرنه ولیدلی ولا احسن نو دمر خیسته ون ما چرته لیدلی خایستم په تمامو او لویوالم په تمامو قال لي ما تا زما د خوب د غدواړو مرګرو ویل ارق فيها پدې ونه ورخېجا فرتقینا فيها پدغه ونه مونږ خطو چې ورخطو اوچته ونه دا زمونږ نظر پرې وته په یو خار باندې الی مدینه مبنیه بلبن ذهب ولبن فضه پدغه ونه کې چوخاتو زمونږ نظر په یو خار باندې پرې وته چې هغه خار د داسې خختو نه جوړ دی چې یو خخته د سرو ده او بل د سپینو زارو ده فاتینا باب المدینه مونږه دغه خار دروازې لورلو چې یو خخته د سروي بلې د سپینوي دا به څومره ښایسته خار وي مونږه دروازې لورلو نبی له سلام فرمایي فاستفتحنا نو مونږه غ دروازه وټکوله چې مونږ ته کولو شي ففتح لنا دروازه مونږ ته کولو شفا دخلناها ورننه وته فتلقانا رجال نو مونږ سره په دغه خار کې داسې سړی مخ شو ملو شو را سره شطر من خلقهم که احسن ما انت رائن دغه سړو د بدن نیمه حصہ دومره ښکلې ده چې تا به خپل عمر خود کې دومره ښکلی انسان نی لیدلی نیمه حصہ ډېره ښکلې ده وشطر منهم که اقبح ما انت رائن او خدا نیم بدن دامره بدرنګ دی چې عمر خود کې بتا داسې بدرنګ انسان نی لیدلی نیمه حصہ ښکلې ده او نیمه حصہ بدرنګ ده قال لهم زما د دواړو مرګرو دغه سړو ته ویل چې دا نیم بدرنګ دی او نیم ښکلي دي هغې ته ویل اذهبوا لاړ شئ شاباس فقعوا فی ذلک النهر دغه خار مخې ته چې کوم نهر بهیږي دی کې ورټوپ کوي نو فاذا هو نهر معترض یجري دغه خار د دروازې مخې ته په پلنو باندې یو نهر بهیږي او د هغې اوبه کأنما المحض فی البیاض د هغې اوبه داسې سپینې دي په سپینوالي کې لکه د پیو په شان فذهبوا دغه نیم بدرنګ او نیم ښکلي انسانان لاړه فقعوا فيه هغه نهر کې وردنګل
ثم رجعوا الینا هغه کې د غوپې والو نه بعد نبی له سلام فرمای مونږ له واپس رااله قد ذهب ذلك السوء عنهم هغه بدرنګواله ته تل او ټول پټول خولي فصاروا في احسن صورت نشو د ټولو نه خاصترین بهترترین او خوبصورت ترین شکل کې شوه قال نبی له سلام فرمای قال علی اوس ما ته زما د خوب د مرګري چې ملایکی دي دا دواړه ما ته اوس د یوې خبره جواب راکوي ویم کنه قال علی ما ته ویل هذه جنت عدن دا جنت عدن دی الله دې زموږ نصیب دا جنت عدن دی وهذا كمنزلك او اشاره کوي دا پاکستان منزل دی دا پاکستان محل دی فسما بصري صعودا وی زما نظر بروچت شو فاذا قصر مثل الربابه البيضاء نو یو خپل محل پکې یو خپل محل دی پکې د سپینو ریاضو په شانتي یو خيستا محل می په نظر رالو قال علی ماته ول هاذا ک منزلک دا سپین محل چې دی داستا جنت دی داستا محل دی قلت لهما نبی علیہ السلام فرمایي دي دوړو ملائکه تماویل بارک الله فیکما الله پاک دې تاسو دوړو کې برکت واچي تاسو دوړو لږه الله برکت درکې فذرانی ادخله مالک پرې دی چې زه د خپل محل ته ورننوزم قالا دوړو راته ول اما الان فلا اوس ورته تغواړي نو نه اوس نه وانت داخله امستا محل دی بل څوک به ورته نزي خو ته ورته اوس نه قلت لهما وما غيت ويل فإني رأيت منذ الليلة عجبا چې ما خونن شپه عجیب مناظر لید فما هذا الذي رأيت دا سچ ما ولید دا سو دا ما ته چې سو خودلې شو د دیوس نتیجه او ریزلټ سره قال علی نو ما ته شروع شو دا داړه ملائکه راته وی اما ان سنخبرک وګونیسا اوس مونږه تعالی د دې خبر درکو پویو دی اما الرجل الاول الذي اتيت عليه اړمبنه سړی چې چاته ورلورلی یسلغ راسه بالحجر چې داغه سر په پکانی باندې چخنی کېدو رومبنه غو کنه کانه بور غړي دو بیا چې راخستو بیا کپاره جوړو بیا ول دي کپاره لرو بغولو کپاره بیا دانه وانش د بسمره تکلیف کی نو ملائکه ورته وای فإنه الرجل دا یو سړی دی یاخذ قرآن زدک فيرفضه بیای پری قرآن دا بد هغه استاد امت دا هغه امتی بدا حالی قیامت کې سر به پکانی چخنی کیږي چې قرآن زده کړي دی بیا ورته شاکړي قرآن مجید زده کړي دی او بیا ورته مونږ هم د جهان ناراسته یو چې دا څه قسمه حدیث وورو کنه نو په خپل نفس ګوته کې دی چې چا نه دی ویل او شکر دی بس ما خو نه دی ویل زه خو دې نه بچم غرق تی رومبنه غرق تی په دې ځان لړ خنه کې چې دا خو هغه کسيات کو چې ویلې دی بیا پرې خېره بس ما خو اړو د سر نه دی ویلې زه بچم ستاد دینه خطرناک کنده ده کا دی ووري د خوب او خوراک په در باندې آرام شي شروع کا پدې باندې ځان خلاص نه کی چې دا شکر دې ما خو نه دی ویل زین ناراسته دا سمشته کنه د دنیا جهان داغه بل خطرناک کنده دا کداغه بیان دی وریدو الله کدل نه خوب خوندر کیو نه خوراک
قرآن زده کړی دی بیا یې پرېښی دی، یا خو د دې دا مطلب دی چې په ناظره باندې زده کړی دی. مونږ او تاسو په ناظره زده کړی دی که نه هم دی زده کړی، او د روزانه سبق وایو که نه، میاش پس که کال پس که رمضان قرآن مجید را واخلی هلاکیږئ. اسیم تباہی په مخه کړي یو. زمونږ او ستاسو د پښتنو به داسې حالو چې دا کم اوس دی په توک باندې مرګونه کېږي، په توک او بد مرګ. امن کم دی، په امن دی څوک دا عذاب دی دی اوس وخت سره. هغه پردی خو پرېږده که نه پردی، د خپل عزیز تربور نه، د خپل ورور نه، د خپل ګاونډي نه، خاوند د خپلې ښځې نه، ښځه د خپل خاوند نه په امن ده، نو د عذاب ښکرې شوي که لکۍ خو دې ته عذاب وایي که نه. او دا د دنیا قصه ده چې د آخرت به دغې عذاب ته د چا پلار ټینګ شي چې سر یې په کاڼي چخني کېږي، دانه وانه کېږي، او څه یو ځل خو نه بس دا سلسله به شروع. قرآن را واخلئ، قرآن شریف را واخلئ، بچول هم لاسونو کې ورکوي پټای سپارې، په خپل هم را واخلئ، ټولې مسلې به هم حل شي، د دنیا مسلې به هم حل شي او د آخرت مسلې به هم حل شي. د چا په کور کې سهار وختي د قرآن تلاوت کېږي، لاس اوچت سهار وختي په کور کې تلاوت کېږي. الحمدلله رب العالمین. دا خبره نن یو صحیح خپلو بچوله کېنوئ ورسره مرکه وکئ. مرکه پېژنه، مرکه پوهې کوي په خبره چې تلاوت به کې یو مخ به کې، خو تلاوت به کې چې زه راشم د جومات نه چې ته قرآن مجید ته ناست. او بل دا دی چې چا حفظ کړی شاته غورځولی. بیا ډېر حافظان مونږ په دې خپل کلي کې سروې کوو، د روزې اول نه چې څومره حافظان دي قرآن مجید حفظ کړی دی، ګیرې مو غورځولې ویڼو کې، د متیازو د غولو په ویڼه کې ګیرې م لړه کې کلی کې، او د قرآن شریف کم حال دی راشه ته تپوس. او په نامه قاري صاحب او قاري صاحب ورته ویلی کېږي، دنه چې کوم شر خورېږي که نه، نو داسې د عام بدعمله هم نه خورېږي، نو ځکه سزا هم سخته ده. قرآن مجید یې پرېښی دی. او بل دا چې سر یې چخني کېدو ده کې بل کم کارو، وینام عن الصلاة المکتوبة، د فرض مونځ ټیم به او دا نر ځوان به وده شو، د فرض مونځ وخت به دی به ښه بیدار و ښه به ویښ و، د سهار وختي که د ماښام او که د غرمې وي، د فرض مونځ نه به دی په خپله خود به خود څه شو وده شو. واما الرجل الذي اتيت عليه يشرشر شدقه الى قفاه ومنخره الى قفاه وعينه الى قفاه فانه الرجل. دویم چې هغه سړي له ورلې چې هغه د اوسپنې انبور به خولې ته او جام نه ته ورته اړم کړلی شو، جام نه بیا وله تر سټه پورې شلوله، سترګه بیا وله تر سټه پورې شلوله، او سپېږمه بیا وله تر سټه پورې شلوله. پوهېږي دا څوک و؟ فإنه الرجل، دا هغه سړی و په دنیا کې، یغدو من بیته، سهار به د کور ووتو، د ده به څه ډیپټي وه، فیکذب الکذبة، یو دروغ به د ځانه جوړ که، او هغه دروغ به تبلغ الآفاق، او به یې خواره که، نو ټولې دنیا ته به دروغ ورسېد. پخوا خو به دا ډېر ګران کار و چې سړی په ځان باندې سخته تېره کړي او سهار د کوره وځي او داسې ځایونو کې دروغ خواره کړي چې هغه ځای کې ګڼئ، چوک کې، حجره کې، قافلې کوم ځای کې را جمع کېږي. خیال هم دی چې کوم ځای به خلک را جمع کېده، اډه کې یو ځای کې بل ځای کې دا دروغ به یې خورول، د ده به دا ډیپټي وه. زمونږ په دې جدید دور کې خو د کور نه ورپسې وتل هم نشته د دروغ خورولو لا. دا موبایل راوتی دي، دا خویا موبایل په دې کې در سره زرګونه کسان ایډ دي، در سره ګروپونه دي،
په یو ګروپ کې بیا زرګونه کسان دي، سوونه درزنونه، او دروغ پکې راله میډیا خو دا چې کوم خورولو والا دي دغه ډېر دروغ دي، بغیر تحقیق مې په ګوته راخ کا خواره مې کو، او په ټول دنیا کې نت ته اوس خو نت دې ته وایي چې ټول دنیا کې ایشیا دا او که افریقا دا او که یورپ ته ټولو ته دا دروغ خواره شو. لہذا د حدیث په دې جمله کې دا کوم خلکو چې ځان لا چینل جوړ کړي، چینل ورته وسوي باقاعده د هر کس خپل چینل دی، هغه ناشته او بس خبرې کوي کله پکې د بی احتیاطانه کار والی یو خبره داسې بی بنیادی دروغي او هغه خواره کی، دا هغه انجام دی حدیث کې بیان شو چې داسې کس کله محشر تلاړ شي، آخرت تلاړ شي، د خلی تبا د اوس پنې امبوره چولې کېږي، وخت کې به وله سټه پورې شلولې کېږي، سترګه کې به ورته امبوره چولې کېږي، سټه پورې برسي او سپېږمه کې، او چې دی بل اړخ ته وله ملایکه راوړي عذاب ورکولو دپاره، نو دا ډومبنی مخ به بیا سم شوی، نو دا سلسله به د سره شروع لوی عذاب دی. دیو جنا د دروغ خورولو نه ځان وساتو. او موږ مخکې حدیث ویلو تاسو ته به یاد شي چې د یو کس د دروغجن کېدو دپاره دومره ټکې کافي دی چې دی څه واوري بس بیانوي، په لار روان دی که نه بس غوږو ته څه خبر را پرېوته، ډریور وویله که کلنډر وویله که باغوان وویله که ټیمانو والا وویله که مشر وویله که کشر وویله، دې ته نه ګوري چې دا خوله د چا ده، دا خبر د چا دی، معتبر سړی دی او که ګاډري دی، بس وویرېد او بس څه کوي سمدستي بیانوي. یا په موبایل کې ورته خبره راله سوال جواب، نو په دې کې هو څه AI یو شی راوتی دی، څه نومې دی AI، څه ته وایي آرټیفیشل انټیلیجنس، یعنی سر به د یو وي تنه به د بل وي، انسان به یو خوله به د یو کس خوځي، خبرې به د بل چای، او چې ماهر کس نه ډېر ماهرین هم پې دوکه کېږي، په هغې نه رسي نه پوهېږي، او دی خور کې چې دا خو فلانې کس دی والله چې بدن به بې جامو وي، سر به پې د بلې ښیي، او ګډۍ را ګډۍ به چې دا خو فلانې بربنډ ګډېږي، او دی به دا خبره څه کي خوره کي چې هغه رښتیا راځي نو تاسو مو د سپینګیرو سپین سارو نڅا اورېدلې دي چې رښتیا راځي دروغو کلي وران کړي، نو دې ته پام نه سوچ نه، او په دې کې ډېر ګرفتار یو مونږ ګورئ، که کېدای شي دنه دا ټچ موبایل د سره استعمالوئ خو دې نه ونه منې کېږئ، نو رښتیا پکې وایي، رښتیا دروغو نه ځان ساتئ. حدیث اوږد دی، څه بیا سبا ووایي انشاءالله.